د بابک دا پوسټ چې مې ولیدو که نه په خدای تعالی یقین وکړئ رسا مې ورته په دا کپره باندې دړ شو. بابکه تا له پکار دو چې تا د جومات د امام په ځای باندې تا دا تنقید د صوبې په وزیر اعلی باندې کړی وي، تا د صوبې په وزراو باندې دا تنقید کړی وي، تا په امینیز او په ام پی ایز باندې دا تنقید کړی وي. تا دې ټیم کې پوسټ کړی وي چې ګنډاپور صاحب تا ته چې دی د بنو د عوامي سمندر په نظر درځي او که نه درځي، خو چونکې ستاسو بغض د علماو سره دی بابک نه زما دا کوتک یاره ډېر دله سړی به چې هغه به دا ویډیو نه شیر کوي او دا به د بابک نه زما دې کوتک ته وررسوي. بابکه تا چې دا پوسټ دې ټیم کې کو دا ټیم کې تا د قرآن و چې داسې پوسټ د کولو تا له پکار و چې تا دې ټیم کې پوسټ کړی وی چې ګنډاپور صاحب تا له چې د عوامي سمندر چې کوم راوتی دی په بنو کې دا په نظر درځي او که نه صوبه کې امن راوستی شي او که نه ته د صوبې وزیر اعلی خو ته ما وی ته به ډېر سنجیده سړی خو ته ډېر بېغیرت او دله سړی ځکه د دې ټیم کې خپل سیاست چمکولو دپاره ملا ته ګوته ونیوله. بېخونده بېغیرته دله د اوسه په دې پوسټ سره تا کې که پښتو غیرت وي ته ځان ته پښتون ویلې ته به چې دی نن تللی و په بنو کې به ولاړ وي او تا به هلته کې ویلي چې په صوبه کې حکومت ته پی ټي آی دی د الیمین ګنډاپوره ته د دې صوبې وزیر اعلی تا نه به مونږ دا تپوس کوو. خو چونکې تا کې هغه جرت هغه لشپه تا کې نشته دی، تا کې د بې غیرتۍ به یو ماده پرته ما ولیدله چې هغه بغض علما دی په تا کې. ته څه وایې چې زه به په مولیانو باندې پسې پوسټ وکړم او دا خلک به وایي چې واقعي د دا جوړ د مولیانو نه لوبه خرابه ده. په ذات د خدای مې د قسم چې تیر ځل چې کوم اپریشن په پښتنو شو د هغې اعلان اوس هم ستا د مشر اسفندیار ولی خان د خولې خبرې موجود پرتې دي په دې میډیا باندې و چې په سوات کې کوم اپریشن کیږي او په وزیرستان کې کوم کیږي عوامي نیشنل پارټي د دې کلم کله حمایت کوي. نو دا پښتانه خو تاسو یو ځل خرڅ کړي دي په 33 ارب ډالره باندې، دا هم اند ریکارډ دا خبرې پرتې دي د عظموتي چې دا خیدر خان هوتي پلار او د هغې د خولې بیان دی چې اسفندیار ولی خان صوبې پښتانه په 33 ارب ډالره باندې په امریکا کې بیه وکړله او اوس چې دی ځانونه ټینګ کې درست شو د هغې نه بعد چې دی بیا په پښتونخوا باندې چې دی نو اپریشن شروع شو. هغه اپریشن خو پې تاسو کړو، دې ځل له ورته ګنډاپور دستخط وکړو په کومه خوله باندې تاسو قام پرسته بېغیرته او دغه بعضې اجراګان بړواګان راپاسي او ملا ته ګوته نیسي. کوم سړی په ملا پسې خبره دا ټیم کې کوي زه یم چې په ښځه واله سور شمه ولې دا ملا چېرته کې اوبو راوړی دی ملا خو یې چې دی بله ورځ د تېر کال یې وایي د مدرسې نه چوت کړی او راویړو دغلته کې یې وایي غورځولی دی شهید یې کوي چې دی دهشتګر دی. ته هم د هغې ملګرې دغه بل هم دغه خلکو ملګری دی. خلکه د پښتون په نوم باندې مه رابل وکوئ او مه چې دی تاسو په خوله باندې زمونږ اعتبار شته دی دوپړی باجې به راواخلئ پښتون ته ژوندون غواړو پښتون ته ژوندون غواړو د ماتې غڼ ته ژوندون غواړئ. تاسو پښتون ته ژوندون غواړئ چې پښتانه خو تاسو خرڅ کړو بې غیرته دلکانو. نن راځئ ته وایې چې یاره ملا دا درته په نظر درځي که نه. په بنو کې د جوماتونو مامان هم پکې ولاړو په هغو باندې هم سخته ده. ته چې دی تا ته په نظر نه درځي تاسو سیاسي جنازه وتلې ده تاسو خپل سیاست دې ټیم کې چمکاوه خې د بې غیرتوب سیاست کوئ شرم دله پکار دی. مله ما وې ته ډېر سنجیده سړی بابکه ته خو هسې کوتک وختلې